على محمد عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على محمد عدد ما يحبه ويرضى. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز مسلمانانو، اللہ جل جلالہ دغی آیات کریمہ کے دا حضرت آدم علیہ السلام واقعی تے اشارہ کائیں کہ اللہ پاک دا اسمانونو دا زمکو دا پیدا کیدلو نباد اللہ پاک دا انسان دا پیدا کیدلو ارادہ اکڑا. نو پہلا اللہ پاک دا انسان پلار پیدا کا حضرت آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام واقعات قرآن کریم پڑھے روزینوں کی ذکر کرے گا. اب انسان تا بار بار اللہ پاک دا دی خبر تعلیم ورکائیں کہ انسان تما دا دی چیز نہ پیدا کرے اور دا سے میں پیدا کرے. نظما احسان بیرے نا پہلا نیز پہ اور بات کے میں ہنس کرے. ستا وجود نو، ستا تذکرہ نو، چا نیا دولے ستا نم نو، زا اغا ذاتیم چستا وجود تسر نو ما تالا وجود درکو اس وما نہیں رہے. نو دا آدم علیہ السلام دغ واقعہ اللہ پاک مفصل ذکر کئی او بیا دا رسول اللہ مبارک دا امت علماء او دا امت مجتہدین و ائمہ علماء دا تاریخ اغوی تا چکل دا اللہ دا پیغمبر یو حکم ملوشی اغوی بھی آگئی کے دا سے تحقیق کئی چی پورا دا غسیس جڑ رو باسی او مسلمانانو تا خبر واضح کی. نو دا ائمہ دا علماء او دا قرآن او دا سنت پر انا کی دا حضرت آدم علیہ السلام واقعہ در تبیانوم او دا دین و بیا دا خپل حقیقت اندازہ لگوئی چی منگا و توسر اللہ پاک کم احسانات کری دی او دا منگ سکو. مفسرین وائی دیبانے بے انشاءاللہ خپل دے کے بیا بحث کو اللہ اسمانون سنگ پیدا کرا او دسن پیدا کرو سوئے پیدا کرو او زمکی دسن پیدا کرو سنگ پیدا کرو سوئے پیدا کرو او پدی ٹیم سمر لگے دلیں. علماء وی دا دنیا دا آبادی دلو نبات دنیا پورا شوی دا دا زیارت پورس اتوار دا ورزین دا دنیا ابتدا شروع شوی دا. اتوار ورزتا عربی کے احد وی احد یوتا وی دا پہلا نہیں ورزوا
ورپسی پیر ورځ دا غیتا عربی کی اثنین و ایمانات دویم نمبر، نهی ورځ تا عربی کی ثلاثا و دریم ورځ، شروع ورځ تا عربی کی یوم الاربعاء و سلورم ورځ، زیارت ورځ تا عربی کی یوم الخمیس و پنځم ورځ، جمعه ورځ ته یوم الجمعه وای چې دې کې بیا د حضرت آدم علیه السلام او د ټولي دنیا اجتماع راغلی دا، بیا هیڅ کمال ته رسیدلې ده. هفته ورځ ته مونږ او تاسو خالی ورځ وای یوم السبت ورته وایو، دې کې هیڅ نه دی پیدا. هفته په ورځ نظام مکمل برابر و. نو د زیارت په ورځ باندې د آدم علیه السلام نه علاوه د ټولي دنیا نظام برابر شو. د جمعې په ورځ باندې الله پاک ملائکې راجمع کړي. او ملائکو سره الله پاک مشوره وکړه. ملائکو زما اراده دا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمکه کې زه یو نائب پیدا کول غواړم، تاسو څنګه خوښه ده؟ ملائکو سره الله پاک مشوره وکړه. علماء وی اللہ پاک مشورے تا اس ضرورت نشتے، لیکن خپلو بندگانو تا اللہ پاک خی چی یو سڑے دے پا خپل عقل اعتماد نکئی کہ تاسو کم یو کارم کوئی نو چا سره مشورہ کوئی. بھائی سڑے وی زما اچا تا ضرورت نشتے، زڑیر عقل مند و خیاریم، دا خبری غلطی دی. اللہ دا ملائکو مشورہ منلی ندا، او نا اللہ پاک دا ملائکو مشوری تا ضرورت لري، لیکن صرف تعلیم للعباد چی زما بندگانو تا دی خبر تعلیم ملو شی چی مشورہ کوئی. نو اللہ ملائکو سر مشورہ اکڑا. ملائکو ورتوی نا زمکہ کی سوک پیدا کواما. اللہ ورتو فرمائل ولی ویگور بیا با پکی فسادو نکای، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اگر سوک پکی پیدا کے چی فساد بکئی، پردی فصلون بس وزئی، کورون بورانئی، نقصانات بکئی، جگڑ بکئی، ویسفک الدماء وینی بتوئی. نو پدا سے مخلوق سکے جستا خبر نہ منی، او ستا مقصود خو ستا عبادت کول دی. ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، زمونږ رب کم صفتونه چې تا ته ثابتول غواړي او مناسب دي هغه درته ثابتو، او کم صفتونه چې ستا ذات ته هغې نه پاکول غواړي هغې نه تا پاکو. نو خلیفی تا سے ضرورت تے. اس علماء وی چونکہ دا قصہ دا آدم علیہ السلام دا او دا انسانیت پیرنی قصہ دا، نو دا دا حکمتنو او دا حکمون او دا علومون ڈکا دا. اس ملکو اللہ پاک تدا خبر ولی اکڑا. دیور تا ولی وی چی تا اغا سوک پکی پیدا کے چی فساد بکی وینی تو یہ مانا ما پیدا کوا، او منگ ستا عبادت کو کنا. نو ملیکو تا سا پتا و انسان خدا نو پیدا. نو علماء دا دی دری جواب کئی. و یو دا دی وجنا
چې الله پاک دا دنیا پیدا کړه نو پہلے پکې پیریان پیدا کړو د انسانانو نه پہلا او پیریانو په دې ځمکه کې فساد کړو ویني ته کړي وی یو بلی وجلیو فسادونه کړو الله پاک ورپسې ملائکې رولې غلې او هغه تمام پیریان چې هغه د ځمکې نه وشاړل سه مړکړه او سه دې غرونو طرف ته وشاړل شاړو تا نو ملائکو قیاس وکا چې د دې پهلنی مخلوق چې کم تا پیدا کړي وغوي خو فساد او وینې تویولې دا دغه غوندې مخلوق دی دوی هم داسې کار کوي ځکه چې دا غوي په ګټه راولي او دا غوي په ځای راولي نو د دې وجه نه دا خبره ملائکو کړي دا چاته چې دا چا ګډي ملاويږي نورستانه سړی د پیرنی سړی کارونه کوي دیم نمبر وی د دینه معلومه کړه د دې خلیفتان د دې ټکی نه معلومه کړه خلیفہ قاضی ته وای نائب ته وای سوچ فیصله کوي هغه ته خلیفہ وای نو فیصله کون کی تکل ضرورتی چې خلق جګړه کوي کنه چې څوک جګړه نه کوي فساد نہ کئی نو عدالت تے سے ضرورت تے تانے تے سے ضرورت تے حوالات تے سے ضرورت تے سوک جگڑے نہ کئی عدالتونا او تانے او حکومتونا دی دا پارا جوڑی گی چی خلق با فسادونا کئی او دی حکومت تا او دی تانے تا و عدالت تا خبر ازی نو اغوی بولا فیصلہ کئی ویچی یا اللہ تولا قاضی پیدا کے ازمکہ کی تولا خلیفہ فیصلہ کا ان کے پیدا کے نہ فیصلہ کا ان کی سر پہل فساد لازم دے نہ فیصلہ کا ان کی سر پہل وین تویولم لازم دی وینی بھی تویی جگڑے بکئی فساد بکئی نو سڑے برازی او فیصلہ بولکئی نو دا دین معلوم کړه درم نمبر دا چې دا د دوی خپل سوچ او خپل فراست یو کہ انسان اللہ دنیا کے پیدا کی او خو بد و سر پیدا کی اغراض اور پس ان خلی خام خاد اغراض و پہوچ بانے با یو بل سر جگڑ کے یو فساد بکائی اللہ پاک د ملائکو خبر اور نہ ماننا ورتوینا انی اعلم ما لا تعلمون ملائکو ز په هغه پټو سيزونو خبردارم چې تاسو ته پته نشته تاسو فساد طرف ته ګورئ او زه ماته اصلاح کاری تاسو وینو تویولو طرف ته ګورئ خو ماته زما محبت او زما عبادت کاری پلسو کسانو کې کنه کسان فساد کوي خو یو کس بداسی چې د الله بندگی وکړي نو الله خاطر د دې یو کس کوي نو دې نو کسانو ته سنوي ګوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا یزال فیکم ثلاثه وفی روایت لا یزال فیکم سبعه بهم ترزقون و بهم تمترون و بهم تنصرون ہمیشہ پتاسو کی دری کسانی یا ہمیشہ پتاسو کی وہ کسانی چه دا غوی دا خاطر اللہ رزق در کئی باران در بانے کئی استاس امداد کئی اللہ بے خاطر نہ دے انسانانو کې دا څه خلق شته چې الله خاطر کوي دا مونږ او تاسو چې مزه کو دا زمونږ عمل نه دی مونږ او تاسو خپل عمل معلوم دی منځونه زمونږ او تاسو مخامخ دي چې څنګه کو روزي زمونږ او تاسو مخامخ دي چې څنګه کو حجونه زمونږ او تاسو مخامخ دي چې څنګه کو
زکاتونه او صدقات زمونږ او تاسو مخامخ دي چې سم وسره وکړه. سره د دینه باران لګ اسمان لګیا دی، باران کوي او ځمکه لګیا ده، فصلونه رانه کوي، ورځ په ورځ مو فصلونه ښه کېږي. الله پاک نعمتونه ورای زمونږ څه کردار دی؟ دا په دې ځمکه کې نیکان خلق شته، د هغوی خاطر الله کوي، د هغوی خاطر الله کوي. نبی علیہ السلام فرمائے لولا رجال رکع وبهائم رتع وصبيان ردع لصب علیکم العذاب صبا. نبی علیہ السلام فرمائے کہ اللہ پاک د دې سارو خاطر نه کولې چې گیا خوري، د دې ماشومانو خاطر نه کولې چې د مور پي خوري، او دې اولیاء بزرگانو خاطر نه کولې چې شپې الله ته ولاړ دي، نو الله و در باندې عذاب ته کړي. خو دې ځمکه کې اوسم داسې خلق شته چې هغوی هر شپه الله ته وایي چې یا الله ته مو د عذاب نه بچ. الله د هغوی خاطر کوي. نو الله ملائکو ته فرمایل انی اعلم ما لا تعلمون، ما ته هغه څیز ښکاري تاسو ته نه ښکاري، زه په هغه څیزونو پوهېږم تاسو پې نه پوهېږئ. تاسو په فساد او وینو تویولم دماغو کې دي، او الله وایي ما ته هغه اولیاء او بزرګان او محبت کوونکي ښکاري چې د دې آدم علیه السلام په بچو کې به پیدا کړي. دنیا خدا غله پیدا کومه. منگو تاستا چیوئے میں نے ایم پی اے سڑک جوڑی زیرال جوڑی دے کس خاطر کئی علاقہ وہ استاد خاطر بستا کلی تا گیس بوزو، استاد خاطر بستا دی کلی دا روڑونو پاگه کم نا پا اغا روڑونو پاگه کلی کی دا اغا سڑی دشمنانم بلا اسیگی. خود یو کس تا خاطر ٹول کلے والا آباد کی. د قرنګ الله پاک د خپل اولیاء او بزرګانو خیال ساتي، نمونږ او تاسو ګناګاران هم پکې مزه کو. نو الله ورته فرمایل زه پاغه سیس پوهېږم چې تاسو نه پوهېږئ. مشورم ټیک نه ده. ملائکه خاموش شوې. اوس الله پاک حضرت آدم علیہ السلام پیدا کړي. جبرائیل علیہ السلام الله پاک روختوي جبرائیل زمکه تبلار شي، او زمکه کې چې څه قسمه خاور ده، د هر قسمه خاور نه به یو یو چونګ خاور راوالی او مال راوړه. جبرائیل علیہ السلام زمکه تراغه، زمکه ته وی خبرې ز الله پاک را لېګلم وېسه د پاره وی تانا یو چون خور اوڑم وی سپی کئی اللہ پاک پی سکئی. وی زمکہ کی اللہ انسان پیدا کئی، خلیفہ پیدا کئی. زمکہ ورتوئی چی اللہ انسان پیدا کی دیو دا اللہ تابداری کنا فرمان بھئی. جبرائیل علیہ السلام ورتو فرمائل دے کے با تابدار ہومی، دیکھ با نافرمان ہومی. زمکہ ورتوئی کچرت دا لے تابداری اکڑا نو سبا کیگی وی اللہ بے جنت تبوزی، اوی کا نافرمانی اکڑا بیا بس کیگی وی اللہ بے دوزخ تبوزی. ورتوی دا اگر رب خاطرو کا چی کم رب ترا لے گلے مانا خور موڑا، ما با اللہ پاک دوزخ کیا چیز کا مانا با انسان جوڑی، او زد اللہ قہر و غضب تا نشم ٹنگے دلے دو مغا رب خاطرو کو مانا خواش او پجڑاشوا دمر اجڑل چی جبرائیل علیہ السلام زڑن نرم شو او واپس لاړ. الله ورته فرمایل
جبرائیل خاور دی راوړه و یا الله ازمکه را لستا پنم قسم راک دومره او جړل چې زما زړه ورته نرم شماوي زی نه وړم. الله میکائیل علیہ السلام رو غختوی ورسا زمکه نه خاور راوړه اگر آگے زمکه ورتوی څنګه راغله وی الله را لګلې مو یو چون خاور وړم. الله آدم علیہ السلام پیدا کړي انسان پیدا کړي وای میکائیل علیہ السلام چې الله انسان پیدا کړي دی بد الله خبره منی کنه منی وی سبد الله خبره منی او سه انسانان بنه منی وی چې کمی منی ویا به جنت ته ځي او چې کمی نه منی یا به دوزخ ته ځي. وی دا هغه رب خاطر وک چې تیرا لګلې مان خوره موړه زبد دی انسان په وجه باندې دوزخ ته ځم. دومره او جړل چې میکائیل علیہ السلام زړی نرم کم واپس لاړ وی خوره دی راوړه وی یا الله ستا په نوم را قسم راک او دومره او جړل چې زما په زړه ونش. الله اسرائیل علیہ السلام رو غوښته ورتوی ورشه زمکه نه خوره راوړه هغه ځان سره یو امسا واغسته د اوسپنې او روان شو زمکه تلاړ او چې زمکه تلاړ هغه امسا اوچته کړو زمکه تیرا خطا کړ داسې گزار زمکه تور ک چټول زمکه وخزو زمکه ورتوی څنګه راغله ورتوی الله را لګلم الله یو چون خور راکا اقص خبر یو سره وکړه چې کم جبرئیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام سره کړي اسرائیل علیہ السلام ورتوی نه دا ټیک د چې تا مال قسم راکد الله پنو خدا قسم راکد چا پنوم چې او مغه رب زرا لګلم دا الله امر تا دا قسم نه ما ته خوخ نه دی خور بدر نه وړم هغه ورته په جړا شوې ټیک دستا جړا په خپل ځای ټیک ده لیکن زما د رب د حکم نستا زرګونه جړاګانې قربان شه جاړه ما وړم بدنه نو خوره تیرا واغستا الله ورته فرمایل اسرائیل خوره دی راوړه ویاو ازمکه درته قسم در نه کوي ریک وی نه جړل وی جړل وستا پر رحم را نه وستا د حکم مقابله کې په زماډو رحم را نه وی خطا سخت دل اوم د دې انسانانو نه بدتر روح علی استاد لک دې نو مات دې باندې مسلط کړي مالی دلی نه دي خدا استادانو نه مې اوریدلی دې کې یو خبره چې اسرائیل علیہ السلام الله ته پجړا شو چې زما ربا مال خودی خطرناک ډیپټی را کړه زبر چا پلار وجنم د چا برور وجنم د چا بچي وجنم دا ټول مسلمانان انسانان براته خیرا کوي خدایا اسرائیل تبا کی زما پلاری وجو نو ټول انسانیت براته خیرا کوي الله ورته فرمایل نا داسې باندې بوله وګورم چې تبتی خلک بوې گاڑی و لانی سړی وجه کینسر ورته ولګیدا درځي وخړه تبه وا پلانې بیماری وا او ستانم بسوک نه یادای بہرحال اللہ پاک اغا خور راواغستا میکائیل علیہ السلام لے ورکڑوی دا جنت تیوسا جنت تیوڑا ویدل تیو چینہ دا غی تا تسنیم چینہ وی انسان خدا پاک دا سی پا عزت پیدا کرے ورے وی تسنیم چینی تیوسا تسنیم چینی بانی واغا گلا دا جنت پاکی اوبے پکے وہاں چھوڑی دا دیو جن انسان
دومره پاک دی علما وای انسان دومره پاک دی چې د انسان سرمن چې د انسان غوخه دا استعمالا ناروا ده د وجه د شرافت د وجه نه د دې دا خټه پیله د جنت په اوبو باندې غلې شوې ده د دې وجه نه زمون علما وای چې د کافر جوټم پاک ده یو سړی کافر دی مرتد دی او به اوس کلی ته داغه نرستو داغه جوټه سکلی شي ځکه انسان دی او انسان ذاتی طور باندې پاک دی تسلیم چینی باندې د انسان دا خټه واغلې شو داغه نه پسې جبرئیل علیہ السلام لور کړ او به سلویخ کال دا خټه عمدا سے پرتا وا سلویخ کال پس دا خټه چړ والا جوړ شو بیا عمدا سے پرتا وا سلویخ کال بیا د دینه کودړې غوندې جوړ شو د آدم علیہ السلام جسد مبارک ته جوړ شو بیا داسې اوچ شو لکه کولال چې چاټي یا منګې چې د هغه پوخ کې او داسې ټنګار کوي کل فخار بعض علماوی سلویخ کال دا خټه پرتا و چې بدبو یې شو بیا سلویخ کال پس د دینه چې دینو هغه چیرناکه خاوره جوړه شو سلویخ کال پس بیا کودړې جوړ شو د آدم علی السلام جسد هغه بیا وچ او دا بیا الله پاک په داسې لار کې واچو چې کوم لار باندې ملائکې تلې راتلې هغه وخت کې د دې ځمکې او د اسمان حکومت د شیطان سره د سره بزرګونو او لکونو ملائکې وي او په غلار بته سو کوئی دا علاقه د مکی مکرمه او د طائف په میس کې یو علاقه د هغه ته وادي النعمان وای هغه وادي النعمان کې حضرت آدم علیہ السلام جسد مبارک پروت نوې چې کله حضرت آدم علیہ السلام جسد مبارک تیار شو او کما خورت زیاتی شو نو داغین الله پاک کجوره پیدا کړه یو حدیث کې راځي رسول الله مبارک صحابه ته فرمایل صحابه پدېونو کې کوم ونه ده چې تاسو ترور کیږي او د انسان سره مشابه ده حضرت عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی وی ما تا یادو چی دا کجور حضور یاد آئی خلوی اجل بزرگان صحابہ موجودو نوی ما غگ نکو نو حضور پخپل وی علا وی نخلا خبردار اغا کجور دا بیا کور تا لارم نو پلار تمیوی چی ما تا خو یادو پلار را توی ولی دنوی ماوی مال حیار آتلا نو کجوره الله پاک دا غیر پیدا کړه نو د کجوري د انسان سره ډېر مشابهت ده یو دا چې کله کجوره میوه نیسی نو دومره وخت لې چې څومره انسان بالغ کېږي اوس خدا ویان وروته او ناشنا کجوري وروته چې کم زړې کجوري په خپل موسم به پخې دي دوی مدا انسان لخپې لاسونه کټ کا دې نه مړ کېږي او کسر دې ته کټ کنه مړ کېږي کجوري نم چې سر کټ کې بیا وچی درې مدا چې د انسان په بدن ویخت دي د قصي ویخت په کجوره باندې هم دي علماء لذولس مشابهتونه ذکر کوي نو د آدم علیہ السلام ډانچه مبارکه برابر شو شیطان سره ملائکی دي او را روان دي آدم علیہ السلام یې ولید ملائکی لګیا دي آدم علیہ السلام صفا کوي او خدمت کوي دانچه دا شیطان وی دا سدي ودا خبر نہیں الله یو خلیفہ پیدا کوي زمکه کې وای خلیفہ پیدا کوي ویا وې زړه کې وې کچرتا الله ورته مرتبه زمانہ سیوا ورکړه مونږ تاسو ته یو کلی مشری ملوشي د یو ملک مشری ملوشي بیا راته هیڅوک نخ کوي
شیطان ګورې لا اوس هم خو د ټولې ځمکې حکومت هم ورسره و، د اول اسمان هم ورسره. نفس خو ډېر ظالم دی، زړه کې وایي دا خو الله پیدا کوي، خو که دته مشري میلو شو او زمان اوچتو نو خبره به نه منم، او که زمان ښکته نو ظلم به ورسره کوم. دومره هغه کرسی خراب کړو. ورغی په خېټه ورته لاس وو او داسې ویې ټپاو. ملایکو ورته ویلي وي ګورم چې دننه تش دی که دننه ډک دی. چې ویې ډبو نو هغه اواز وکړ، وی خدا خو تش دی. نه په خولې ور دننه شو، ټول بدن کې وګرځېده، واپس راووت. هر ځای ته ځان ورسو، صرف زړه ته چې ورتله هلته بند و. زړه خو د الله پاک د اوسېدلو ځای دی، هغې ځای شیطان الله بند کړی. بار راووته وی کار وشه، ملیکو ته وی غم مه کوه، ګرځېدی شي سړی پکې چکر لګولی شي. نو توکاڼې پې توکړې، دا توکاڼې توکل توکاڼې پاک چیز دی، خو کار د شیطان دی. ګورې نو توکاڼې توکول یو کمال بې عزتي ده. نو شیطان د آدم علیه السلام په دې ډانچه توکاڼې توکړې، نو هغه د آدم علیه السلام په دې خېټه مبارکه ولګېدې. الله جبرائیل علیہ السلام ته فرمایل د دا پلیتی توکانی تلری کا ناغه دې مسواکه ګوته باندې دا توکانی تلری کې نو سم دانوم کند دې کا خیالم کړ. نو د دین هغه توکانو سره خورم لړکړه، نو دا غین الله سپه پیدا کو. نسبی کې درې صفات دي، یو د آدم علیہ السلام او یو د جبرائیل علیہ السلام، یو د شیطان. د آدم علیہ السلام صفت پکې دا دی چې انسان سره وفادار دی. د سپي عمره وفا په یو حیوان کې نشته. ګوره تی شړو بیا برازي، ځکه دا د انسان ته جز نه پیدا. دویم صفت د جبرائیل علیہ السلام دی، هغه دا دی چې ټول شپه ویښ وي او ستا څوکیداري کوي، خو چې ته سهار راویښ شې نو دی ویده شي بس. دریم نمبر صفت دا د شیطان دی، پکې څه ورته مه وایې غپېږي به درته، خدای خبر دی چې دوی څه وایي. په لاره روان یې نو تا ته به اوازونه کوي او منډې به درپسې وایي او غپېږي به. نو شیطان ته مونږ او تاسو هېڅ نه دي ویلي، خو پرېږدي نه. نو دا درې صفتونه په سپی کې الله پیدا کړي. بعض علما وایي چې دا انسان په دې نوم کې چې کومه کنده ده، دا شیطان پې توکاڼې نه وي توکړې. دې شیطان به چې داسې متله نو آدم علیه السلام ته یې په دې خېټه یو ډپ ورکاو چې داسې دي، او چې داسې به مته نو یو ډپ به یې ورکاو. نو دغه ځای کندې شو او تور شو د دې ډېر والو د لاسه. نو دا د نوم ځای چې دی دا د هغه شیطان دغه والو د لاسه شوی دی. د دې وجې نه چې ماشوم پیدا شي نوم به ونه کټکې، ځکه دا د شیطان د والو ځای دی چې بېعزتي کېږي، چې تا سره مرابطه کټ ده او ختم ده. بهرحال الله پاک د آدم علیه السلام ډانچه برابر کړه. الله د آدم علیه السلام روح پیدا کړ. روح پیدا کړ، روح ته وی دن نشه پکې. هغه وی یا الله نه دن نه کېږي. ولی وی دن خړور ډېره تور تیاره ده او انتهایی تنگ ځای دی او جوور دی، زه خو داسې ځای ته نه ځم. الله ورته وی دن نشه، وی نه دن نه کېږم، دې تیارو ته وګوره زما ربه، او دا څومره تنگ دی او دا څومره جوور دی. وی دن نشه، وی نه دن نه کېږم، په زور یې ور دن نه کو. وی یزه د انسان روحه، وی که په خوشحالۍ دن نشی وي نو ته به په خوشحالۍ راوتې، خو چې په زور دن نشوي نو اوس به په زور باندې روځې. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. سنت کوئ.